المحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزتمندو د الله رب العزت عظیم احسان او فرزونه ده چې الله ما او تا مسلمانان پیدا کړي یو. الحمدلله. عزتمندو الله رب العزت موږ له یو کلام را کړی دی چې هغې ته موږ قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن مبین، قرآن نور وغیره وایو چې هغه قرآن پاک دی او د دغې کلام متعلق دا زمون عقیده ده او دا تعریف د قرآن هم دی چې دا هغه کلام دی چې نازل شوی دی د واحد لا شریک ذات د طرفه چې د هغه څوک شریک نشته، نو د عظیم ذات د طرفه او په عظیم شخصیت رهنما، رهبر، مقتدا، پیشوا باندې په واسطه د عظیم فرشتي چې د هغې په شان بله عظیمه فرشته نشته او نازل شوي دی په دوو عظیمو هاریو کې چې د هغې په مثل خاریې نشته په مخ د ځمکې، او بیا نازل شوي دی په عظیمه میاشت کې چې د هغې په مثل بله میاشت نشته په 12 میاشتو کې، او بیا نازل شوي دی په عظیمه شپه باندې چې د هغې په مثل په ټول کال کې بله شپه نشته. نو دغه عظیم کلام چې دی دا قرآن پاک دی. الله رب العزت د دې قرآن متعلق فرمای، الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای والقرآن العظیم، تعالی مې عظیم قرآن درکړی، ډېر لوستونکی کتاب. په مخ د ځمکه داسې یو کتاب بل نشته لکه څنګه چې قرآن پاک ته ډېر لوستونکی کتاب، ډېر لوستونکی کتاب. د هارون الرشید په زمانه کې یو کسو مخکې به د بادشاه په دربارونو کې دا مختلف پروګرامونه کېدل، ځکه هغه بادشاهان هم صاحب علم هلکو، که ظالم وګرځو هو علمي هنر ورسره و پوی و پارسه. نو علمي پروګرامونه، د شعراو پروګرامونه، مختلف کرتبونه دا به کېده. یو پیر یو کس راغی او د هارون الرشید په دربار کې ډیر بلیغ تقریر وکړ، داسې ناشنا تقریر یې وکړ چې دا ټول مجلس والا ورته حیران شو. هارون الرشید ورته وایي تقریر دی د کمال وکړه، ځکه هغې واقف و د علم بلاغت نه او د معنیو نه چې بهی دا د کم کرتب وکړه، د کم الفاظ را نقل کړه او کم د بلاغت او د آخري حدونه دا ټچ کړه، هغه پوه. نو هارون الرشید ورته وایي چې بابا تقریر خو دې د کمال وکړه، خو سړی یهودي چې اسلام دې راوړی وه، کلمه دې ویلې وه. د هارون الرشید دې خبرې پې اثر وکړه، وایي زه لاړه
د دې سونوي خو چې د دربار نه ووته نو په خپله وایي چې ما په دې کتابونو باندې ټرای وکړل ما یې راشه دا دینونه ګورم چې کم یو زه خو یهودي یم خو چې دین کم یو محفوظ دی او چا سره دغه دین هغې سره محفوظ حالت کې دی نو ما زه خو یهودي یم نو ما چې د تورات راواغسته او خوشنویسم هم ډېر ناشنا لیکل مې کول یو نیم کس هغه سره د خوشحاتۍ ملیکۍ وي ما سره ناشنا ملیکه وه او تورات مې په ناشنا طرز سره خوشحته ولیکه چې ومې لیکه 4 میاشتې مې پې تېرې کړې هغه لاړم او د یهودیانو عبادت خانې ته مې وړه خو د ځان نه مې پکې بلا لیکل وکړه 1 صفحه او 2 صفحې او خپل به مې پکې ځکه نور خو زه یهودي وم پته ورته چې د یهودیانو عبادت خانې ته مې وړه هغې له مې وې پوپ ته مې وې صاحب دا مې کتاب راوړی دی او دا مې ولیکه زما یو خواهش و زه یهودي یم هغه چې وکتو وایړو راوړو او ډېر زیات خوشحال شو تورات تاسو لیدلی نه دی ما سره شته نو تورات په اصلي شکل کې نشته هغه مختلفې ترجمې چلیږي دلته اردو چلیږي چېرته انګلیش چلیږي چېرته یوناني چلیږي چېرته څه چلیږي چېرته څه چلیږي خیر نو وای ما ورله ووی چې دا نو وایړو راوایړو وی کتو مالې بلا انعام راکه خدای ونه پېژنده چې دا ټیک ته که غلط دی ما چې یهودیت خو تباه دی دینه تباه دی بیا مې انجیل شریف ولیکه انجیل هم ما سره تاسو بس ټول چې راغونډ کې دومره انجیل دی مختلف پکې دا انجیل پلان یوحنا دی دا پلانکي دی دا ډنګرې دی وایي چې هغه مې ولیکه نو هغې کې مې د ځان نه بلا لیکل وکړه بیا لاړم د عیسایانو عبادت خانې ته هغې ته مې وی بابا دا مې لیکلی دی او ستا خو ناشنا خوشحتي ده وایړو راوایړو بلا انعام یې راکه خو غلطي یې پکې ونه باسله غلطي یې پکې ونه باسه 4 میاشتې پرې 8 میاشتې تېرې شو وایي په 4 میاشتو کې مې بیا قرآن پاک ولیکه او په قرآن پاک کې مې غټې غلطۍ کولې هم نه شوې ځکه ما تاسو ته ووي الله وایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی الله وایي که چېرته تاسو د دې قرآن متعلق په شک یې کافرانو نو تر قیامت تر سبا تاسو ته چیلنج دی اور چیلنج 10 سورتونه راوړئ د قرآن په شان وړئ اول چیلنج بیا 10 آیاتونه راوړئ 10 سورتونه راوړئ او بیا د دې په شان یو وړوکې سورت راوړئ لکه انا اعطیناک الکوثر 3 آیات دي نو د قیامت تر سبا پورې چیلنج دی دا سبا پورې چیلنج دی بھائی خدا سے نه چې تاویل ما ویلی کیسه ها و یغه یو کس ته چاوي چې هغه چا تقریر کړو چې بھائی د رحمان بابا بجلیګر مولوی صاحب کړو چې د رحمان بابا بشان کلام په پښتو ژبه کې څوک تر قیامت ونه وي نا چرته په لیوانی وروړېدل هغه ورته ونه ځلیکل شم کنه نا چرته دغه لوګي والا ناغه ورته لیکل شم وي څنګه وي دې پسې ولیکه ځه سر زما سامان زما او زار شتر جانان زما ورته خو اسانه خبره ده چرګ زما چرګان زما او ګرځي په ډیران زما ناغه ورته نو داسې نه چې ته اوس قرآن یو څه وي او ته بل څه لیکي یو سړي کوشش کړو هغه لیکل وکړه نو چې وینځي له ورکړو دا په کعبه مبارک هغه ورته دا زنه منم نور خلک به سو منی دا څه لیکلي دا غلغو شان قرآن څه وي ته څه وي نه چې په هر معنی سره په هر اعتبار سره برابر وي لکه څنګه چې قرآن برابر دی نو الله وی داسې یو کلام روړه الله وی نشي روړي بیا الله وی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هرگز دا کار نشي کول نو خیر قرآن کې هم څه کولی نشو نو صرف زبر زیر مې مخکې رستو کړه زبر زیر وی لاړم دا مسلمانانو یو عام مدرسې ته لاړم هغه خو خاصو عبادت خانو ته تلم اوس یو عام مدرسې ته لاړم چې لاړم ورته صاحب دا قرآن مې لیکلی دی دا او ستا خو ډېره ناشنا خوشخطي ده چې وې کته ډېر خو دا خو دې ډېر لوی خدمت کړی په دې خو ډېر لوی ثواب میلاویږي هغه عالم راته وایي دا موږ داسې هم ضرورت دی دلته خلک سبق وایي او قرآنونه نشته ما ورته خبر دا چې کولو
اراده چې بچو ګره دې د نظر چې دا خراب شوی دی ها او چې یو دوه په الکه دې خو د نډیر خو دی خوشي اوستانه خو ډیر تا خو په قصدن جوړ کړی دي چې لا دا خبرې کولې نو هغه د طالبانو نه دی بیا خدای ساته ها نو یې سړی وي زه پوه شم چې کیسه راته روانېږي او طالبان خو برندېږي او قرآن دی وایي مور ته ډایرکټ وایي چې نه بس دا ما قصدن کړی دی زه پې پوه یم قصدن مې کړی دی خو د دې دپاره مې کړی دی چې دینونه مې معلومول چې کوم دین محفوظ دی په اصلي شکل کې موجود دی نو ستا نورو کې خو ما ډېره خوا دې خوا کړي ستاسو په قرآن کې ما صرف زبر دې وړاندې رستو کړي خو تاسو هغه اصلي شکل کې قرآن موجود دی نو کال پس 12 میاشتې تېرې شوې د هارون الرشید دربار چې کله ولګېده بیا راغی کلمې ویلې وه بیا یې تقریر وکړو نو تقریر یې ناشنا اثر وکړو هارون رشید ورته وایي د شکل و شباهت نه دې پته لګي او د خبرو د اثر نه دې پته لګي چې اوس دې کلمه ویلې اوس مسلمان نو خبره داسې ده الله وایي دا کلام داسې دی که چېرته ستاسو شک شبه وي نو د دې په شان کلام روړ یو یهودي دی عیسائی دی هغه کتاب لیکلی دی د 100 من هغه کې په لومبني سر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کوي د امریکې په خپله وایي چې په ما به اعتراض کېږي د 11 پیغمبرانو تذکره ده پکې چې په تاریخ باندې کومو 100 کسانو د هغه په ذهن باندې اثر کړی دی او تر اوسه پورې هغه اثر د تاریخ باندې پاتې دی نو دا کم کسان دی هغې کې مختلف فلاسفران یې راوړي دي او ارسطو دی او اقلیدس دی او نور عیسی علیه الصلاة والسلام دی موسی علیه الصلاة والسلام دی پکې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی سر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کړې ده نو وایي زه عیسائی نو زما واسطه خودي سر راځي لومبنې اعتراض به په ما عیسایان کوي چې بابا ته عیسائی په کارو عیسی علیه السلام دی وړاندې راوستو نو هغه څه جوابات کړي دي خو د هغې نه چوړ دارې چې بابا عیسی علیه السلام واده نه دی کړی چې کله اسمان نه راکوز شي بیا به واده کوي عیسی علیه السلام واده نه دی کړی نو د کور زندگی به زه څنګه معلومم رسول الله عیسی علیه السلام بادشاهت نه دی کړی د هغې د فقیرې زندگی وه بس مخصوص سامان به ورسه یو دوه څیز او دې ځای نه هلته نه هلته نو زه به څنګه زندگی معلوموم چې بادشاهت حکومت دا به زه سیاست به څنګه کوم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی نه معلومیږي بیا داسې ملګرو اعتبار نو په هر اعتبار سره دا دین چې دی دا کامل مکمل اکمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا د مختلفو نو خبره داسې ده چې دک شان قرآن د دې مقابله څوک نشي کولی په دې میدان کې چې به د دې په شان بل کلام راوړي یا د دې په شان یو صورت قدرې راوړي نشي کولی څوک او په دې دا 14,500 کاله دا پې ګواه دي خلکو پې د زړه زور چې دی دا ختم کړ په هر اعتبار نشي کولی ځکه الله چیلنج ورکړی اوس خبره دا ده چې په دغه اعتبار یې خو نشي کولی امام انقلاب عبیدالله سندي رحمه الله د یو یهودي سره مناظره وه نو په خپله لیکلی دي چې یهودي مې بند که مکمل لا جواب شي عبیدالله سندي صاحب داسې د شیخ الهند صاحب په حکم باندې د ستلو افغانستان ته او بیا دغه ملکونو باندې ترکی ته او ترکی نه بیا داسې هغه یو دوره کړې وه نو په خپله لیکي چې بابا وایي یهودي مې بند که په خبرو کې هغه له جواب نه ورته هېڅ جواب نه ورته نو اخره کې راته وایي چې خبره خو دې ټیک ته چې قرآن لا جواب کتاب دی د قرآن مثل نشته د قرآن په شان قانون نشته د قرآن په شان نظام نشته خو عملي شکل یې راته وښایه چې کم اسلامي ملک دی بابا کم ځای کې عملي نافذ دی نو زه دغه ځای کې لا جواب شو نو بابا قرآن پاک په شان کلام نشته د دې مقابله یې د پته ده چې په نظامونو کې موږ د دې نظام د دې قرآن د دې پیغام د دې موږ مقابله نشو کولی الله رب العزت قرآن کې فرمایي وی دی دا غواړي چې د خدای د نور
دا په خپلو د پروپیګانډو سره په د خپلو خلو سره دا بند کی مړ کی خو لیکن الله یې پوره کوي. نو اوس خبره داسې ده چې بیا دي مختلفې حربې استعمالې. نو چرته به ستا بابا قرآن پاک چې دی دا یې حکم دی مثال په طور زنانه کور کې کښېني، نو دی اوس دا ته خو دا نشي ویلی چې بهی د قرآن نه د آیات وباسه چې زنانه دی چې دی نو هغه د پرده وکړي، دا خو درته نشي ویلی. نو هغه درته په لاره کوڅه کې زنانه وګرځي. افریقي والا خپل قومي لباس چې دی دومره غټ دی لکه دا ټاټ چې څنګه تاریخ چې څوک ګوري ته واقف دي لکه دا ټاټ چې څنګه دونه غټ غټ لباس دی. او ښځې تاسو به یو دا حالات خو نن سبا هر څوک ګوري هر چا سره نو لیدلې به مې چې زنانې بعضې چې دي بالکل بعضې ملکونو کې فحاشي ده عامه. نو دا سفرنامې چې کومو خلکو لیکلي دي او تللي دي نو تپوس ته چا کړو د هغه علماو نه چې دا در سره څه وشو ستاسو خو قومي لباس ډېر غټ دی وایي زمونږ دی چا دعوت هم نه دی راکړی بس صرف هغې خپلې زنانه راوستې دي او زمونږ په منځ کې ګرځولي بس چې لږ وخت وګرځېدې راوګرځې خپله په حاشیه عامه شو غیرو خلک. نو هغې د قرآن مقابله خو په دغه میدان کې نشي کولی بیا یې په دې میدان کې د خپل زړه تو په دې وباسي چې چرته د قرآن پاک بې حرمتي وکړي. کسان یې ساتلي نو هغه به یې ټټې ته ولي، کسان یې ساتلي یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کارټون جوړ کړي، کسان یې ساتلي یا به قرآن پاک وسوځي او نوم وله ورکړي د ازادي رای وی جمهوریت ته ازادي ده. حالانکه جمهوریت داسې جمهوریت ته او داسې ازادي ده دا چې کوم مذهبي پیشوای د یهودو د عیسایانو هغه دا یو خپل خپل نومي دا پوپ او یو څه بل څه د کلیسا مشر یا د ګرجې مشر هغه پسې خبرې کول دلته خو د خلکو زبان درازي دونه د ښځو ژبه ني څومره چې سړي ژبه مولا پسې هم لګیا امام پسې هم لګیا نیک پسې هم لګیا او بد پسې هر چا پسې موږ لګیا خو د مذهبي پیشوا پسې خبره کول داسې جرم دی لکه وزیر اعظم پسې چې ته خبره کې د هغه جرم دی څنګه. نو هلته کې ازادي رای ولې نه راځي؟ په کار خو دا ده چې سړی عام کس ته کنځلې کوي نو چې په هغې جرم دی نو دلته وزیر اعظم نه د هغې مرتبه اوچته ده نو هلته سزا سخته ده. دکه شان مذهبي پیشوا دا به مذهبي کس دی نو د دو عزت به زیات دي لہذا دلته ازادي رای دا ستا بنده ده. نو چې هلته بنده ده د کروڑونو د اربونو مسلمانانو لومبني اساس او بنیاد که هغه د هر ملک سره تعلق ساتي که هغه د هر مکتبه فکر وي که هغه هر رنګ او ژبې والی هغه وایي چې بنیادي لومبني بنیاد دا زمونږ قرآن دی. زه او ته چې یو ځای یو دا په کلمه د لا اله الا الله سره یو ځای یو ورنه ته ما نه پېژنې زه تا نه پېژنم بیا به نه مشري وه نه به کشري وه نه به امام و نه به مقتدي و نه به پیر و نه به مرید و چې کلمه د لا اله الا الله نه وه. بنیادی اکایی او بنیاد چې دی هغه قرآن دی. قرآن د منځه وباسه بیا هیڅ هم نشته کاکا. ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اور گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر. نو بابا دا اوس تقریبا دا اوس دې نږدې ورځو کې تاسو ولیدل په سویډن کې قرآن پاک یې چې دی وسوځه دا صرف د زړه هغه تو وباسي. نو نن خو دی اعلان کړی که چاله الله توفیق ورکړي دغه دې مرش خلک وایي داسې دي وزیر اعظم هم اعلان کړی دی او عمران خان هم کړی دی او جمعیت هم کړی او پیپل هم کړی او نیشنل ټول کل عام یو ځای اعلان کړی دی چې تاسو ورشئ چې یکجهتي وشي. ټولو پارټو اعلان کړی او ټول مکاتب یې فکر پکې ټولو اعلان کړی چې تاسو راوځئ چې یکجهتي اعلان وشي. نو څوک وتلی شي ښه خبره ده ورشئ مردان ته احتجاج دی وغیره الله یې توفیق راکړي. د دین په هر پلیټ فارم باندې چې ته څومره د سوشل میډیا تر حده ستا زور دی په هغې ته خپل زور وچلوه. ته عامه خبره د دین دفاع کولی شي ته په هغې وکړه. ته چې دی یو شعبه کې کار کولی شي په هغې وکړه. ته چې دی یو میدان ته ورتلی شي په هغې چې څومره ستا وسې کار کوه په هر میدان کې کوه بس چې تا ته پته چې دا کار ټیک دی بس کوه.
خو خبره داسې ده چې حل یې دا دی حل خدا نه دی بابا چرته خو داسې دورو چې معتصم بالله ته کس راغی صیبه د پلانکي ځای نه رالم او د روم کې په جیل کې ګیرم خو چې د جیل نه راوتم په جیل کې یا زه مسلمان وم یا یوه زنانه وه او هغه مسلمانه وه خو چې د جیل نه راوتم نو هغې زنانه راته ووې چې معتصم بالله ته به صرف دومره ووې چې د روم په جیل کې یو بېګناه زنانه کېده صرف دومره برده بس نور پرېږده سره ده دی تاسو تاریخ نه دی کتلی چې معتصم بالله کې بلا کمزور انسان سیاسي دور چې سړی د هغه وړه وړه غلطي بیا راټینګېږي نو کمزوری هم وي خو چې کله ولا دا پیغام راورسېده نو په ما دې روټۍ حرامئ خط یې ولیکه من امیر المؤمنین الی کلب الروم د امیر المؤمنین د طرفه د روم سپي ته زما دا خط دی چرته دا د روم سپي ته زما خط دی او هغه ته دا خبره ده که چرته زما د خط در رسیدو سره فوراً تا د مسلمانه ریحان نه کړله نو داسې پوج در لیږم د بغداده چې لومبني کس به ستا په دروازه ولاړ وي او اخري به له زما په بغداد کې ناست وي او داسې مرګ خوښئ چې داسې به تاسو شراب هم نه خوښوئ څنګه چې دا زه خلک در لیږم او دا مرګ خوښئ نو چرته داسې الو د مسلمانانو چې د هغه حکومت ته د هغه یعنی څنګه چې تاسو که تاریخ وکتو زمونږ د اسلامي حکومتونه چې کومو دا په مذهبي بنیادو نو دکه شان د روم حکومت چې دا په مذهبي بنیاد ولاړو د عیسایانو ګړ او مرکزو اوس هم ته چې دا زوړ چې دا کم دي جدا شوي دي ترکی وغیره دا اوس هم د زړو عیسایانو کې ځان له بیا دا بنیاد پرست وغیره کې خپل تقسیم دي د پیرکو خو د زړو عیسایانو اوس هم مرکزي ځای چې دی هغه ترکیه نو چرته د هغې مرکز ته بادشاه ته خط لیږل او چرته اوس مسلمان دا چې د خپل قرآن دفاع نه شو کولی نو په دې نه کېږي چې موږ دا ووایو نه ما درته په هر پلیټفارم خپل اواز اوچت کا داسې هم نه کېږي ته وایې چې نه بس موږ به خپل قرآن پاک تلاوت کو دا نه کار تلاوت به هم کو خو بنیادي خبره دا ده چې هغې ته دا هم پته ده چې بهی دا قرآن څه وایي تقریبا د 77 کې که په سویم کې په یو د لاهور په کالج کې پرچی کې سوال لاغلو چې د خپل پیغمبر متعلق تاسو څه معلومات وایي دا ریکارډ یې سي دی وی ګوره بیا نو بلا خلکو پکې صحیح لیکلو ځکه هم مسلمانانو معاشره ده بعضو پکې دام جواب دا د ریکارډ یې سي دی وی ګوره بیا دایم پکې جواب لیکلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په د مکی معظمې د یو جاگیردار زویو هلته پیدا شو میټریک یې هلته پاس کو دا اعلی تعلیم د پر اکسفورډ یونیورسټۍ ته دا د مسلمانانو د معلوماتو حد دی کاکا د خپل پیغمبر مطابق بعضو پکې دا لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کشمیر کې دفن دی حالانکه دا قادیانانو عقیده ده هغې وایي چې وکانه دفنه او دفن دی څوک د عیسی علیه السلام په کشمیر هغې وایي عیسی علیه السلام په کشمیر کې دفن دی دا د دغه قادیانانو یو عقیده ده پته چې کوم ځای دفن دی ته به چېرته معلومې خو دا نو اصلاً چې دا د مسلمانانو د خپل پیغمبر متعلق معلومات دي دا د قرآن هغه ته پته ده چې بهی دی دا مسلمان په کال کې قرآن نه رالي په قرآن پوهېده پوه خو به دا سره نه دی خو وروستو خبره ده پوهېده مو دا خو وروستو خبره رالي نه زموږ د تبلیغ والا اکثر ملګري وایي په پنجاب کې پلانکي ځای ته لاړو وایي قرآن پاک چې دی نو په هغې دوړې وي او هغه زم ته خپل راځ زموږ د جوماتونو حل وکړو هلته دغه هم ټیک ته هلته خو زمونږ دا کم حل دی ما یو ورځ جومات کې قرآنونه خپل شمارل صفایي مې ورله کوله نو شمارل مې لګیا وم یو سړی چې اوزګاري بس بیا څه کوي لګیا وم نو تقریبا صرف لاندې مې چې قرآنونه شمارل نو 292 کو سو قرآن و
ځکه مسلمانان خو نور څه کار غریبانان نشته قرآن ارزان هم دی حق خپل چاله ورکوي نه چې مړی وشي نو بس یو به جلمات راولي یو به قرآن جومات کې واچه او دې ته نه ګوري چې په مړي کم ساده راچو چې دا ثواب وګټه که ګناه مو ګټه خیر دا لږ اسان کار دی خلکو ته ښکاري بس قرآن کې ده نور دې بیا بېغمه یا ټول عمر نو 292 کسو قرآن او په ټول جومات کې ویونکي چې دا سام نه ماسخوتنه پورې مدرسې سیستم خو علاوه یا خو خدای پاک دې آباد ساتي الله دې توفیق راکړي خو بیا لکې صحیح خو د هغې نه علاوه په عامو افرادو کې په ټول جومات کې 8 قسم ویلو والا ورځې نه میلاوي ورنه ستاسو جومات دی بل جومات دی دا زموږ جومات دی دلته ته حساب ولګوه موږ د ورځې څو کسه قرآن راغی د کورونو حساب ولګو د بارو لګو بابا هغه ته پته ده چې قرآن راغلی نه نو اصل بنیادي بدلون به په دې راځي چې بابا مونږ قرآن پاک راوالو دا قرآن پاک سینې سر ولګو مونږ څه کوو مونږ چې وایي او ران لږ پرېوته یا دا شو کولې کو دا خو په ستا ټیک ته ستا یو محبت دی هغه هم که ضروري ګڼې بیا بل خوا کیسه دي خو ټیک ته بس ستا راواغېسته عزت او ادب او احترام اصل داره بابا چې د قرآن ادب په دې ځان پوهه کړو قرآن دلته څه غواړي ډېرو خلکو قرآن نه وي ویلی وایي مسلمان نه قرآن ویل پکار بیا په دې ځان پوهول پکار نو چې موږ کله دغه عملي میدان ته ودانګو عملي طورم قرآن به دې ځای کې څه غواړي سورت فاتحه راوړه هلکه دې کې څه غواړي یو مفسر څه لیکي پلان کې څه لیکلي څه دي پکې هلکه الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب څه لا ریب فیه چې په لا ریب فیه باندې ته پوه شوې تا ترې خلک چې دی سټه کې ونیسي تا دې هر کې خدای شته که ته د قرآن نه وړې بابا په قرآن مونږ پوه نو قرآن ته عملي طور ځان نه نیسي نو دا د درد دی اورې که به طور مسلمان اورو که به طور د یو کشر چې دی تاسو پیغام اورئ او که کشران به طور د ورور او د ملګري اورئ مشران اورئ بابا چې خپل کشران قرآن ته نږدې کړي خپله قرآن ته نږدې شو یو خبره دا هم ده مونږ اکثر وایو هلکه وایي کشران قرآن ته نو کشر خو به تاله نږدې کوي چې ته نږدې شي چې ته قرآن نه پیژنې ته قرآن له اهمیت نه ورکې دا اخیری خبره ته کوم دا خبره نه نږدې خو دا اهمه په یو رساله کې لیکلي چې په امریکا کې یو کس مسلمان عیسایانو سره واده وکړه چې واده وکړه نو هغې ورسره دا شرط شو په دغه کې چې بابا ته به دغه نه کې داسې ورته ته به ما ته د خپل دین دعوت نه راکې او زه ستا به ستا خپل کار دی زما خپل کار دی دی لالا ورسره دا منلي ټیک خیر هغه رسالې والا چې کوم مضمون لیکلی وخت تېرېده څومره کلونه تېر شوي دي یو ورځ د هغې ښځې د کور صفایي کوله او عموما خو یې سره یو څه بل څه زنانۍ هغې کوي په دغه بس هر څه چې والله والا ما خو بس هغه مضمون خبر ارته کوم چې مضمون کې څه لیکلي نو دغه کور کې صفایي کوله نو په یو کپړه کې یو کتاب پروت اوس هغې نه پېژنم هغې راغوستی دی چې کتلی دی چې بای دا یو کتاب دی زما خاون ولا دومره وخت کې ګوتې نه دی وړی نو هغه هغې ډسبین ته ویشتی ډسبین ته یې ویشتی دی دغه خځلې والا راغلي زموږ دا خو ټول هر څه ګن بله لارې کوڅو کې پراته هغې یې لږ په دغې اړخ کې لږ مهذب دی خیال ساتي د لارې دا هر څه نو هغې هغه خځلې ته ویشتی دی وایي چې کله دغه خاوند دی راغی نو هغه ورته چې بابا داسې څه کړي صفایي مې کړې هغه ګرځېدلې نور خو دونه مسلمانو کلمې ویلې وه چې اته اخلتلې وایي دلته یو کتاب پروت و قرآن پاک و زما هغه تا دومره عمر ولا ګوتې نه ویم چې دا بس یو کتاب وي نو بس ما وویشته ډسبین ته مې دغه کو دغه والا وړو کچرې والا نو هغه ښځې د خپل ایمان کیسه لیکلې ده وایي دې سړي منډه کړه وایي دا یې منډه یې کړه د هغه ځای نه چې ظالمې ما خو والله ګوتې نه یې وړه خو دا خو منم دا زمونږ قرآن دا خو زما کمزوري ده او په منډه لاړ لاندې کوږ شو وایي اوس ورته زه ګورم ورپسې روان هغه خځلې هغه ځای له ځان ورسو لګیا ده او خځله اړوي را اړوي اخره کې قرآن پاک راوچت کړو او د دوړو نه یې پاک کړو دا نو چې ما دا ولیدل چې وا دا دې د سره ګوتې نه وړي دی قرآن نه خو په زړه کې هغه عظمت پروت هغه دغه عظمت پروت دی په زړه کې خو مونږ قرآن عملي ته ورچې نه نږدې کوو نو بیا به دغه علي هغې وایي چې ګنې دا هسې یو کتاب پروت نو بیا د دې د وجې ما ایمان دی خیر نور هم داسې بلا خبرې دي
خو کیسه اوږدېږي عملي طور خبره دا ده چې موږ قرآن ته نږدې شو او قرآن چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه عملی منانه نه دین میں منانه دا یو ځان له کیسې دی دین مناولو قائل نه دی دین د اپنے آپ کو بنانا ځان جوړول قرآن حدیث دا زموږ به څه غواړي نو کوشش وکړو ملګري قرآن پاک دا وایو دا زمون کتاب دی الله دې توفیق راکړي خپل په ځان کوی کو خپل ورته کینو خپل کشران د قرآن ته نږدې کو بیا به هیڅوک هم دا جرأت نه کوي ورنه هغه غرض لري نه ده چې بیا به ستا په کور کې هم داسې خلک پیدا شي بار به الله هم دې وساتي په دې معاشره کې به در سره داسې خلک پیدا شي چې دغه اور به ستا سره لمنې ضرور رسېږي نو پکار دا دی چې موږ په هر ما درته چې په هر اعتبار سره وره که د امام په توګه وره که د ملګري په توګه وره که د خیرخوا په توګه وره که کنځلې راته کوي وره که هر څه کوي خو به دا قرآن چې دا راغشته غواړي لږ خیر د تاسو په دې انسان سوچو کې دونه خو به درد دی دا قرآن راغشته غواړي په خدای خلکو ناظرې ویلي داسې موږ پروژه کې قرآن نه راځي ناظرې ویلي چې په لومبي ځل ویلي بیا قرآن نه رالي داسې موږ نوجوانان لیدلي زما خپل ملګري درته یادوم په خدای کې نو په دې الفاظو راته زمانه اللهم انا یې شوی زمانه مون ولې تیر شوی کوي نه کم دا به اخره کې به بیا داسې وخت راشي د قیامت متعلق چې کوم حدیث یو پکې داري چې یو ورځ به کعبه مبارکه غیب شي ورپسې به بیا قرآن وي خو الفاظ ولې الفاظ قرآن فرض فرس کې کاغذ هر ځای ملاويږي خو الفاظ به پکې بیانې او قیامت کې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قوم شکایت کوي نو هغه هم د قرآن شکایت کوي چې خدایا دې قوم قرآن پاک پرېږي دې قوم قرآن پرېږي نو قرآن چې پرېږ نه دو دا موږ سره واحده سهاره ده دا موږ سره بنیاد او اساس دی که دا رانه پاتې شو نو بیا به کیسه روانه او د چا چې څومره وسي د دې قرآن خدمت کول په هر اعتبار سره چې تا ته پته لګي چې وایي دا نیک کار دی دا ښه کار دی زړه دې به مطمئن دی ته اخلاصمند دی نو بس هغې کې لګیا یا الله رب العزت تر الله توفیق راکړي کوشش کول پکار دی د خپل وس مطابق قرآن پاک راغستل یو صفحه تلاوت یو آیات تلاوت لږ ځان پویول خو روزانه داسې نه چې یو ورځ شو کې راشي سبانه لږ ځان دکه شان چې خپله مونږ شروع کړو بیا کشران بیا دکه شان زنانه الله دې راله توفیق راکړي